أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو پرون تاسو د قبر متعلق او بل پرون تفصیل سره خبره وشوله. قبر نه بعد به د حشر مرحله ده او غینه بعد به یا جنت ته یا جهنم ده. په دې باندې ځان پوهې کې الله تبارک و تعالی څکم مخلوقات پیدا کړی دي. الله مخکنا دغه مخلوقات په دوه حصو کې تقسیم کړی دي. یو ډلا یو ګرو یو ډلا الله جنت د لپاره پیدا کړی ده، ایو ډله جهنم د لپاره پیدا کړی ده. او دا تقسیم الله تبارک و تعالی د زمکی او د اسمنونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې کړی ده. خو دې ځکه په دې باندې ځان په اول پکار دي الله تبارک و تعالی د کوم تقدیر او د کوم اندازا مخکې نه لګولې ده او د لیکلې ده د دې حقیقت څه ده. زما عزتمندو تقدیر دا د الله د رازونو نه یو راز ده چې په دې باندې الله تبارک و تعالی نه یو ملائکه خبره کړې ده، نه یو مقرب بنده خبر کړی ده، نه یو نبی خبر کړی ده. د زمکه او د اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله تبارک و تعالی ما کان او ما یکون څه مو غیر کړی. د دې مثال داسې ده، یو انجینیر ده، هغه یو کور جوړوي، نو کور جوړولو نه مخکې هغه په ذهن کې یوه خاکه جوړه کړي چې دا کور به زه په دې طریقې سره جوړوم، دې ته صورت ذهني لګېږي، ذهن کې یوه خاکه جوړه کړي. بیا دا ولګي کې پنسل راواخلي او په دې کاغذ باندې هم دې طریقې سره اجمالی خاکه جوړه کړي. بیا دریم نمبر کې بیا داسې وشي سرنګونه راواخیستلی شي د کومه اجمالي خاکه په کاغذ باندې جوړه ده، په دې کې دغه رنګونه هغه استعمال شي، خو څه کم خاکه جوړه ده خاکې نه یو طرف ته بل طرف ته نه شي. نو د په ذهن کې څه کومه خاکه او کوم صورت انجینیر جوړ کړی د دې ته تعبیر مونږ کو په قدر سره تقدیر سره. به اجمالی خاکه چې جوړه کړی د دینه مونږ تعبیر کو په قضا سره. او د دریم د رنگ سور کې اچول کېږي دینه تعبیر مونږ کو په کسب سره. دې طریقې سره څنګه الله تبارک و تعالی د زمکو د اسمنونو او د کائنات د پیدا کولو اراده وکړه. نو د دوی د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله تبارک و تعالی په ذهن کې واخاکا هغه نه بعد بیا دای اولیکل او سماو ته کو دا سیده لکه کسب هغه تقدیر مطابق الله څه لیکلي دی مغه مطابق ما او ته مخې ته مزل کو، ما او ته مخې دا هغه مطابق ژوندۍ تیرو. خو زما عزتمندو الله تبارک و تعالی څکله دا تقدیر لیکلو نو اولنې شی الله تبارک و تعالی څخه پیدا کړی دا قلم پیدا کړی دا. اول ما خلق الله القلم، اول قلم پیدا کړی دا. قلم ته ویل چې اكتب، قلم یې خدای څه ولیکم، الله ورته فرمایي چې ما کان او ما یکون چې دې ټول ولیکم، ټول ولیکل. نو دې د وجنه انسان څه کوي هغه تقدیر کې څه لیکل شوی دی، تقدیر مطابق دغه کوي، هغه نه یو طرف ته بل طرف ته نشي کېدلی. دې ځکه یو سوال کېږي چې انسان خو بیا مجبوري محض شولو، دې خو خپل اختیار نشته. الله په تقدیر کې کدی ته سعادت لیکل ده، نیکبختی لیکل ده، دا نیکبختی ول اعمال کوي. کدی ته شقاوت لیکل ده، بدبختی لیکل ده، او جهنم لیکل ده، به جهنم ول اعمال کوي. انسان خو مجبوری محض شو، انسان کا خوخه کنه خوخه دا به هم دې طریقې سره کیږي. اسوال تاسو په ذهن کې رسی کنه رسی؟ دې آسان جواب دا چې الله تبارک و تعالی تقدیر کې څه لیکل دي دا داسې نه دی لیکلي چې تقدیر کې څه لیکلي دي مغه مطابق به دغه کېږي. نه، الله تبارک و تعالی علم په دې ټول کائنات باندې محیط
په هر فرد باندې په هر ذری باندې الله تبارک وتعالى علم محیط تا مثال طور سره زید بر واخلو د زید متعلق په تقدیر کې الله څه لیکلي دی هغه په دې طریقې سره لیکلي دي صدقه زید څخه لزه پیدا وکم دا په خپل اختیار سره دا نیک اعمال کوي دیری زبدا عمل کوي دیری زبدا عمل کوي دیری زبدا عمل کوي الله تبارک وتعالى د زید د پیدائش نمخ کې هغه څه کون کیو څه کولو ارز پته الله تعالی نو په خپل اختیار سره پیدائش نه بعد څه کم کارونه دي زید کون کیو الله تبارک وتعالى دغه علم مخ کې نه ولې کله نو اوس دغه زید څه نیک عمل کوي او که بد عمل کوي دا په خپل اختیار باندې کوي او په خپل اختیار باندې دا کم کارونه کوي الله ته دې مخ کې نه پته او تقدیر کې دغه لیکلي دي دې طریقې سره انسان لګیا دا هغه نیک اعمال کوي انسان لګیا دا هغه بد اعمال کوي په خپل اختیار سره کوي انسان مجبوری محض نه ده علي صاحب نه چاته پوسو کړلو انسان ته اختیار شته که نشته ورته ویل وی د خپاو چاته کوي خپاو چاته کړل په ویخ په ودرېدو هغه ته پوسو نه کړو چې څومره اختیار دا ورته نه دیوتی د خپاو چاته که خپاو چاته کړل به وتی د دویم خپاو چاته که دویم خپاو نه شمو چته ولې یم دغه مثال د اختیار ده دومره اختیار ته ملاو د سی وخت پته وچته کی دین مزید هغه طرف ته اختیار نشته انسان څه کله اراده وکي او خپل توجه عمل طرف ته متوجي کی بس دا د انسان اختیار ده دې څه کله نیک عمل طرف ته اراده وکړه او عزم وکړلو الله توفیق ورته طرف ناراشي بیا دا ولګي الله په توفیق سره نیک عمل وکړي انسان اراده وکړه د ګناه توجه عزم وکړلو د ګناه بس دا د انسان اختیار ده هغه طرف نه الله تبارک وتعالى توفیق ورته د ګناه هغه ملاوي شي دا ولګيږي بد عمل وکړي دې طریقې سره انسان د تقدیر مطابق څه هغه ځای کې لیکلي دي د اختیار مطابق د کړوړو مطابق هغه ځای کې لیکلي دي دغه انسان مغه مطابق چلیږي دې متعلق څه ضروري خبرې دي او په دې روایتو کې دي او زم غواړي چې هغه باندې تاسو خې طریقې سره پویم شي او ځان مر باندې پوي کوي عبد الله ابن عمر سے روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه وی الله تبارک وتعالى د ټولو مخلوقاتو اندازا او داغه تقدیر هغه لیکل دا مخکې د پیدائش د اسمانونو د زمکې نه په 50,000 کالو سره وکانه عرشه علی الماء وی دی وخت کې د الله عرش هغه په اوبو باندې و روایتو کې دا سره سي وی الله تبارک وتعالى ټولو نه اول یوم الغلره پیدا وکړه قیمتي ملغلره پیدا وکړه به دغه ملغلره ته الله تبارک وتعالى د هیبت په نظر باندې او قتل هغه ملغلره وبشوله دې طریقې سره هغه ملغلره نه او بجوړې شولې لاندې په دې ځمکه باندې او بشولې الله فرمایي وکانه عرشه علی الماء په دې وخت کې سوا د دې وبونه او سوا د الله د عرش نه بل څه نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي وکانه عرشه علی الماء په دې وخت کې د عرش الله تعالی دا په وبو باندې وها هیڅ سم نو الله د ټولو مخلوقاتو اندازه ولګولا تقدیر ولیکلو ودغه کم یو به الله تبارک وتعالى بیا پته باندې هغه نظر وکړلو نو دی هیبت ولا غضب ولا نظر الله تبارک وتعالى په دې وبو وکړلو ودغه وب کمی دي د وچې شولې او دینه لوګیر اوچت شولو هغه لوګي اسمان طرف ته اوچت شو او لاندې څه کما او بوي هغه وچې شولې لاندې تل چټ پاتیو نو الله تبارک وتعالى دی لوګین اسمان جوړ کړو او لاندې څه کما هغه وچې ما بیخ کې کمی وب پاتې وي څه وچې شي الله تبارک وتعالى هغه نسمه جوړ کړلا قران کې الله تبارک وتعالى فرمای ثم استوى الى السماء وهي دخان الله قص اسمان طرف ته وکړو په دې وخت کې دغه دخان نو اسمانونه جوړ کړل او والارض بعد ذلك دحاها دین بعد الله تبارک وتعالى د اسمکه خورا کړل عبد الله بن عمر سے فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود سے فرمای قال حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو صادق المصدوق موږ ته نبی علیہ السلام دا حدیث بیان کړی دا صادق هم ده او مصدوق هم ده ان خلق احدکم یجمع فی بطن امي 40 یوما نطفه و انسان اتاسو په یوتن اتاسو پیدائش دا جمع کول شي په خېټه د مور د دکی 40 یوما سروي خرزي نطفه نطفه و دغه نطفه د بچی کوم مور ده هغه په رحم کې څه کله دغه نطفه وګرځول شي و دغه نطفه سروي خرزي د انسان په بدن کې الله تبارک وتعالى دا تویره د انسان هر دغه مور هر هر سي دغه نطفه هغه ورسیږي
حتی کې د ویختو کم ویخته دی ویختو تم دغه ورسیږي اغه نه بعد ثم یجمع به الله تبارک وتعالى دغه نطفه را جمع کی څکله را جمع کی د وینې په شکل کې را جمع کی نو به سروي خوري وینې وی به سروي خوري نه بعد به دینه د غوخي ټوکړه جوړ شي اغه نه بعد الله تبارک وتعالى څلور شیان د متعلق کولی کی دغه تذکرہ ده یجمع فی بطن امي 40 یوما نطفه ثم يكون علقه بيدا علقه شي وینه شي مثل ذلك سروي خوري ثم يكون مضغه بیا د وینو ټوکړه شي ورنه غوښه ټوکړه ورنه جوړ شي مثل ذلك سلوي خرزي ثم يبعث الله اليه ملكا بیا الله تبارک وتعالى ملائکه راولېږي بیا اربع کلمات سلور خبر سره فيكتب عمله ودغه ملائکه د عمل ولیکي دا به کوم عمل کوي واجله ونټایم ولیکي دی عمر به څومره وي ورزق او رزق یې ولیکي دی رزق به وسیوي رزق به تنګ وي کم کم خوراکونه به کوي دا به ولیکي وشقي او سعيد بدام ولیکي دا به نیک وخت کې بدبخت دی هغه ځکه تقدیر کې څه لیکل شي مغه مطابق دي چې دا ولیکل شي دا بدبخت انسان دا دانک بخت انسان دا ثم ينفخ فيه الروح بیا پاغي کې ينفخ فيه الروح به دغه ملائکه بدی کې روح واچي فوالذي لا اله غيره ما دا قسم په غزاد وي سغینه الوه حقدار د بندګۍ نشتا ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه ويتن تاسو نه د جنتیان ولا عمل کوي حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع تر دې پورې چې د سړی او د جنت په مابین کې صرف یو ذراع دمرا فاصله پاتې شي قریب وي چې د جنت ته داخل شي فيسبق عليه الكتاب د کوم لوح محفوظ کې څنګه لیک شوی دا هغه ورته سبقت کې مخترا شي فيعمل بعمل اهل النار په اخر وخت کې دا ولګيږي د جهنم ولا عمل وکي فيدخل هذا دغه عمل په وجه باندې دغه سره به جهنم ته داخل شي ټول زندګۍ نیک عمل کړی وي ولیکن تقدیر کې دا لیکل دغه بدبخت ده نو دا ولګي په خپل اختیار سره بد عمل وکي کفر وکي شرک وکي اغید وجنا الله تبارک وتعالى دی دنیا نه بی ایمان رخصت کی او جنت جهنم ته داخل کی او نبی علیہ السلام فرمایل وان احدکم لا يعمل بعمل اهل النار یتنی تاسو عمل کې عمل د جهنميانو حتی ما یکون بینه و بین الا ذراع تر دې پورې چې د او د جهنم په مابین کې یو ذراع پاتې شي فيسبق عليه الكتاب لوح محفوظ کې سلسله کې شوی د دې متعلق هغه سبقت وکي فيعمل بعمل اهل الجنه اخر کې د جنت ولا یو عمل وکي فيدخل الله تبارک وتعالى دې ذریعہ سره دغه انسان کوم د جنت ته داخل کی سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وی بندا برابر عمل کوي د جهنميانو اعمال کوي هغه جهنم ولا عمل کوي دي برابر لګیا دا عمل کوي وانه من اهل الجنه وی کوي به جهنميانو ولا اعمال خدا وی جنتی سره ہے او مخ کی تفصیل ذکر شولو اخر کې بداس یو کارونه صادق شي الله تبارک وتعالى غیث ربی جنت داخل کی او به فرمای وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه او یتنی تاسو کی ایو بندا اگر جنت الاعمال کوي وانه من اهل النار لیکن دا په حقیقت کې جهنمی وي نبی علیہ السلام فرمایل وانما الاعمال بالخواتیم اعتبار اخر خاتمه ته دا دی کی باریک اشاره دی خبره طرف ته چې انسان ته پکار دا چې څومره زیات نیک عمل کولی شي هغه زیات نیک عمل وکي ځکه چې اس پته نه لګي چې تقدیر کې ما متعلق سره کلی شي دی اما اخر خاتمه دا په ایمان سره وي کما اخر خاتمه دا په کفر باندې وي تعجب او تکبرم نه د پکار څومره دین کېدل شي زدا څومره زیات نیک عمل کولی شي طاعت کولی شي دغه طاعت د کوي خو وضاحت په دې روایت کې دا علي سی روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد نشته یو تن تاسو نه الا وقد كتب مقعد من النار ومقعد من الجنه ودهار انسان د جهنم ولا ټکانام لیکلی شوی دا او د جنت ولا ټکانام لیکلی شوی دا کم سره جنتی دا غته جنت ولا ټکانه لیکلی شوی دا کم جهنمی دا غته جهنم ولا ټکانه لیکلی شوی دا نو مخکنه پته دا جنتی دا دا جهنمی دا صحابه ورسکل قالوا یا رسول الله افلا نتکلوا علی کتابنا آیا موږ اعتماد هغه په تقدیر باندې ونکو په لوح محفوظ باندې ونکو بس هغه کیسه لیکلی دي بس اسیم هغه کیږي نو موږ ته عمل ته ضرورت اشاره ودی خبره طرف ته چې ترک د عمل به کو نیک عمل بنکو اسیم متعلق سره لیکلی شوی هغه بدلیږي نه مغه طریقې سره بکیږي وندعو العمل عمل من پریږدو قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل نه اعملوا وتاسو عمل برابر کوئ برابر تاسو عمل کوئ فكل ميسر لما خلق له آسان خبره نبی علیہ السلام وکړه وی هر انسان ته هغه عمل آسان کړی شوی دا چې کوم زیاده پر دغه انسان پیدا ودا
اما من کان من اهل السعاده څوک اهل سعادت نوي جنت پر الله پیدا کړی وي فسيسر لعمل السعاده ودته د جنت لکم اعمال دي د سعادت لکم اعمال دي دا ورته آسان کړل شي واما من کان من اهل الشقاوه او کم سره د شقاوت نوي بدبخت خلق نوي فسيسر لعمل الشقاوه ودته بد کورونه بدبختی لکم کورونه دا آسان کړل شي دا دیږي کې به انسان ته پکار د لک سوچو کیه کدا انسان په صحیح لارې باندې روان وي بیا دې ته اطمینان پکار د سي ان شاء الله الله به ماته جنت ولا اعمال ارته آسان کړی دي الله سے جنت لپاره پیدا کړی او کدا ورکه په غلط لین باندې روان دا ګناه د پاسه ګناه د پاسه ګناه بیا نبی علیہ السلام فرمایي سکم سب بدبخت وي او بدبخت خلکو نه وي نو هغه ته د بدبختی ولکه اعمال دی غور ته بیا هغه آسان کړل شي دي دوی نه هغه به لګوي بدبختی ولا اعمال کوي ثم قرأ به نبی علیہ السلام دغه آیات په استدلال کې فرمایلو فاما من اعطى هغه کس هغه صدقې ورکوي واتقى الله نه ویریږي وصدق بالحسنى او تصدیق د خسته خبرې کې دین اسلام تصدیق کوي فسنيسره لليسرى موږ به آسان کو دتا آسان زه څنګه جنت ته د ټول کمالار دی د غلار موږ ورته آسان کو دغه اعمال به مرته آسان زما عزت مندو دغه روایت بنیادی مقصد دا ده سما او تا متعلق فیصله مخکې نشوي ده سزه جنتی مو که جهنمی خو نبی علیہ السلام ما او تا د جنتی کېدو د جهنمی کېدو یو علامه ما او تا ته وښودله وکته په صحیح لارې باندې روان نیک اعمال ته آسان او نیک اعمال ته کولای شي بس ته په دې باندې یقین وکړه چې ان شاء الله ما کوم روح ته روح صحیح ده الله سے جنت لپاره پیدا کړي ما بعد الله دنه کی کته ولګي د بدبختی کې لګي بدبختی ول اعمالو کې لګي به تا ته خپل اعمالو باندې انسان پکار ده سوچ پکار ده ویره پکار ده خپل ځان باندې ویره پکار ده زغه د بدبختی ول اعمال کوم داسې غنوي چې الله تبارک وتعالى ز جهنم لپاره پیدا کړو الله تبارک وتعالى د متوسطو ته بدی باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړي چې خدای متوسطو اخر خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته نیک اعمال نصیب کړي الله بد اعمالونه مونږ ساتل کړي الله جنت الفردوس نصیب کړي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان درې کرته جنت متعلق سوال وکي الله ما ته جنت الفردوس نصیب کا الله ما ته جنت الفردوس نصیب کا الله ما ته جنت الفردوس نصیب کا نو داسې سړي ته الله تبارک وتعالى دغه دعا قبلې الله ورته دغه جنت الفردوس نصیب کړي نو ما او تاسو په کار دا داسې سوالونه کوو چې خدای موږ ته جنت الفردوس نصیب کړي الله موږ ته جنت الفردوس نصیب کړي الله موږ ته جنت الفردوس نصیب کړي الله جهنم نه مو ساتي الله جهنم نه پناه نصیب کړي الله جهنم نه پناه نصیب کړي الله ډیر مبارک عشرات موږ ته ګناهونه معاف کړي مولدانو ته ګناهونه معاف کړي محقدارانو ته ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کړي الله دې روزدارو په خاطر د معتکفینو په خاطر الله ټول امت باندې ترحم وکړي د کومه بیماری د الله دغه بیماری پوره انسانیت نه وچته کړي خصوصا امت مسلمانه وچته کړي کمر کې مبتلا دي الله غوي ته صحتونه نصیب کړي الله کمر نه بچتي غوي ته عافیت نصیب کړي الله اتا د ازمایښونو امتحانات نه یو بي د ازمایښ به د امتحان مو کامیاب کړي مصر عافیت کرم مهرباني علماء معاملو کې الله څومره غلطي شوي دي څومره نافرمانی شوي دي الله د خپل جرمونو اعتراف کو د خپل غلطیو اعتراف کو الله تعالی له بل بخون کې ذات مونښتا ته به دې بني گواشه دغه جولای متاتنی ولې دي الله مونږ ته خپل غلطي معاف کړي الله مونږ ته جرمونه معاف کړي الله مونږ ته ګناهونه معاف کړي ټول امت مسلمانه ته ګناهونه معاف کړي الله کوم وفات دي قبرونه نور نه ډکي کوم ژوند دي الله هغه په حال باندې رحم وکړي الله مو ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد